د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت سلسله جاری وه. غزوه حنین هغې تذکره کېده. د کافرو 20,000 لښکر د حنین په موقع شکست وخوړو. د قرآن کریم په دې آیتو کې الله جل شانه د غزوه حنین تذکره فرمایي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله پاک فرمایي صحابو ته خطاب کوي، مسلمانانو ته خطاب کوي. الله جل شانه ستاسو مدد کړي په ډیرو ځایونو کې. ويوم حنین، او د حنین د جنگ په موقع، اذ اعجبتکم کثرتکم، چې کله ستاسو کثرت او ډیروالی تاسو حیرانه کوي، په تعجب کې واچولی. تاسو ته خپل کثرت ښه ولیدی شو چې مونږ تعداد ډیر دی، او د هغې تذکره تاسو ته مخکې شوي وه چې بعضې حضراتو په ژبه باندې دا الفاظ رالل چې مونږ کله شمیر او تعداد کم و، نو بیا مونږ کافرو ته شکست ورکړو، او چې کله مشمیر او زیات دی اوس خو به خود ورکو. دا نظر په کثرت او په تعداد باندې لرو. حالانکه د زړه سترګې د مسلمان په الله جل شانه باندې لګېدل پکار دي. صحابه کرام ډېر پاک خلک وو، او د پاک انسان معمولی لغزش هغه خدای پاک نیسي. چې څومره څوک چاته نږدې دومره هغه ډېر ګرموي. خپل بچی چې د پلار نافرماني وکړي معمولی غونې پلار دې خفه کېږي. پردی سړی چې د کنځلې مو کې بعضې موقع باندې پروا پې نه ساتي، لیونی دی مازغو کې چل دی لاړ شي روان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بیا الله جل شانه ته په دې ټول امت کې زیات نږدې افضل ترین طبقه ده. د هغې معمولي لغزش کوتاهي دا نه ده برداشت شوي. او دویمه ده چې څنګه د الله رسول دا نمونه وه، دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم براه راست شاګردان او د هغې تربیت یافته چې د هغې په صحبت کې به ناستو، هغه جماعت هم الله غوښتل چې د راتلونکي امت لپاره دا نمونه وګرځي. نمونه که په امت کې د یو فرد نه دی په یو لغزش نیولی کېږي، نو را روان امت ته دا نه وایي چې خیر دی ما خو فلانکۍ نیکي کړي ده، که نور ګناه مې وکړل نو څه چلو شو. نه، خدای به دې نیسي. او چې کوم کوتاهي شوي ده د امت باقی په تربیت کې د دې صحابو برخه ده. دی چې داسې وکړل نو د الله د طرف نه معامله څنګه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه معامله څه وشوه، جوابي کاروایی څه وه، الله جل شانه دا ښودل او دا تربیت کېدو. نو دا تذکره تاسو ته شوي وه چې ډومبی څنګه جنگ شروع شو د حنین، نو دغه وخت کې دغه فتح په شکست سره بدله شو. په آخر کې بیا هر څه د مسلمانانو په لاس کې و. دا تربیتو د صحابو کېدو او د صحابو په واسطې سره مونږ خلکو ته په دې کې غټ سبق ته تعلیم دی چې دومره پرهیزګار نیکان خلک متقیان د اولیاء جماعت الله پاک مونږ ته ښیي چې زه هغه نیسم نو تاسو نشم نیوی. تاسو خو په بدعملیو کې څومره وړاندې د هغې نه مخکې. فرمایي لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، الله جل شانه په ډېرو ځایونو کې ستاسو مدد کړی. ویوم حنین، او د حنین په موقع، اذ اعجبتکم کثرتکم، چې کله تاسو ته خپل کثرت او ډیروالی ښه ولیدی شو، مونږ خو ډېر یو. فلم تغنی عنکم شیئا، دې کثرت تاسو ته بالکل هیڅ قسم فایده در نه کړه. شیئا، شی اطلاق په ذره باندې هم کېږي. دنیا کې چې څومره څه دي، هر څیز چې وجود ته راغلی دی هغې ته شی ویلی کېږي. او شیئا نکره ده، تنوین د تنکیر دی، او دا حقارت ته اشاره ده. معمولی فایده هم در نه کړه، ذره فایده هم در نه کړه.
دې نه معلومه شو چې نفس کثرت انسان ته فایده نشي ورکولی چې د الله د طرف نه مقرر ني. نصرت د الله جل شانه چې شامل حالي نو بیا که تعداد لږ وي که ډیر وي چې د الله جل شانه نصرت شامل حال وي بیا فایده ورکوي. او د الله نصرت که مسلمان امت او قوم متوجه کول غواړي د هغې طریقه ده چې د دوی توکل د دوی اعتماد د دوی تکیه په چا باندې وي په الله باندې وي. ځکه فرمایي فلم تغني عنکم شیئا تاسو ته هیڅ فایده د کثرت در نه که ډیروالي. وضاقت علیکم الارض بما رحبت دا مونږ چې وایو کله کله چې کثرت ډیروالی سبب دی وسله سبب دی دا په خپل ځای باندې درسته ده. لیکن که چرې د مسلمان قوم او د ډلې د امت اسلامیه مسلمه د دوی اعتماد د وسلې او د کثرت په وخت کې د الله نه ووړي په وسله او په کثرت شي ټوله دنیا د دوی سره بیا فایده نه ورکوي. دا سبب هغه وخت کې ګرځي چې کله الله جل شانه په دې کې اثر واچوي او چې اثر ته خدای وباسي نو بیا دا تا ته هیڅ فایده نشي درکولی. ابراهیم علیه السلام دپاره لوی اور تیار شو غټ اور. هغه اور کې چې د خاریو خلک واچوي نو مې سوځول یو ابراهیم علیه السلام پکې واچولو شو ویې نه سوځولو ځکه چې الله جل شانه د هغې نه اثر راوویست او دا تاثیر اثر اچول په اور کې د سوځولو دا هم خدای اچولی دی او دا اور هم خدای جوړ کړی دی. اور بیل دی اثر پکې بیل دی. داسې نه ده چې اور خدای پیدا کو نو که اثر د سوځولو ورسره پیدا کوي که نه خامخا به سوځول کوي قطعا نه. اور کې اثر د سوځولو هم الله جل شانه واچوي او چې الله وغواړي اثر د سوځولو ترې وروسته شي نو بیا اور سوځول نه کوي. سمندر کې په غرق اوبو کې دې کې اثر وي د ډوبولو لیکن دا سمندر هم د خدای مخلوق ته او دا غرقول چې پکې اثر دی دا هم د خدای مخلوق دی او الله جل شانه که دا دواړه مخلوق فنا کې نوم لر کولی شي او که دواړه نی یو تې لر کې نوم کولی شي. سمندر د سره ختم کی لکه موسی علیه السلام ته لار ورکړه او سمندر وی ډوبول نه کوي نو بیا چې کله فرعون ډوب کو د غرقېدو نه پس بیا هم دغه سمندر بهر راوویشتو. سمندر شته دی اوس یې لاش نه ډوبوي او چې کله یې مړ کو بیا بهر راوویشتو. بهرحال د الله جل شانه بھروسه دا د مؤمن صفت دی. په الله باندې تکیه په الله باندې توکل په الله باندې اعتماد. د دنیا اسباب اختیار کا شرعي حدودو کې دننه حلال او جایز اسباب او توکل او اعتماد په خپل رب باندې کو. وضاقت علیکم الارض بما رحبت بیا هغه حال الله جل شانه ذکر کړی دی چې مسلمانان کله هغوی ووایي چې داسې چلو شو. وضاقت علیکم الارض بما رحبت او ځمکه سره د وسعته په تاسو باندې تنګه شوه. ثم ولیتم مدبرین بیا تاسو وګرځېدئ شا مکه د میدان نه وتښتېدئ. ثم انزل الله سکینته علی رسوله بیا الله جل شانه سکینه نازله که په خپل پیغمبر باندې. مرکز د الله جل شانه د سکینې او د نزول هغه د الله پیغمبر وي مرکز. بیا د مرکز نه د سکینه او نزول په امت باندې خوريږي. بیا چې څومره د دې مرکز سره چا ځان تړلی دومره به هغوی ته د سکینه او نزول رسیږي. دا بلف چې بلیږي د دې مرکز هغه پاور هاوس دی چې کوم ځای کې بجلی جوړیږي هغه پاور هاوس دی. بجلی اصل کې هلته جمع کیږي سټور کیږي او بیا چې د کوم بلف د کوم پکی د کوم فرج کنیکشن د هغې سره نښتی دی لګېدلی دی هغه سره کنیکټ دی هغه بلیږي. چې کوم یو تار پرې کې بیا هغه نه بلیږي. که مسلمان امت غواړي فرد غواړي شخص غواړي کور غواړي محله غواړي کلی غواړي د مسلمانانو امت او جماعت غواړي چې د الله جل شانه مدد د هغې نزول زمونږ سره کیږي نو هغه به د مرکز په واسطه کیږي. د الله د رسول سره د ځان وتړي او ځان تړل نه مراد دی چې کومه عقیده رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته په ورثه کې پرېښي د هغه عقیده اختیار کړه. کوم سوچ او خیال چې هغې پرېښی د هغه سوچ او خیال کوم ایمانی صفات چې هغې پرېښي دي هغه ایمانی صفات اختیار کړه. کوم شریعت احکام چې هغې پرېښي دي هغه شریعت معاملاتو کې په عباداتو کې په معاشرت کې اختیار کړه. هغه چې اختیار کې ځان دی د الله د رسول سره وتړلو. کله د انسان نه ګناه وشي نفس
په زورور شي غالب شي د نفسانی خواهشات شیطان په باندې غالب شي ګناه تی وشي بیا د توبه وباسي بیا هغه کنیکشن ولګېدو او داسې کیږي لیکن په ګناه باندې اصرار نه دی پکار چې یو ځل ګناه وشو دی زمانه ګناه وشو بیا دی رستو شي دا کیسه خو ګرانه شوه ځکه زمانه خو ګناه کیږي نه هر وارې د معصیت نه پس پیمانه کېږه خپل رب ته جاړه توبه وباسه خدای به دې معاف کوي دا امید ساته او کوم خلک چې هغه ګناه ته نه وشو دی وایي چې زما د معافۍ صورت نشته دی ما خو اوس اور ته اچوي بیا به دغسې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حیات مبارک کې مدینه منوره کې یو بوډا بیمار شو هغه تپوس ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس ته چې لاړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې د بیمار په سر به داسې لاس کېښو لاس مبارک د سید الرسول افضل البشر خاتم النبیین لوی مبارک لاس ته بابرکته دا ډېر لوی خیر صحابه حالات چې وګورئ ډېر خوشحالېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس مبارک بدن سره ولګي په هغې به ټول عمر فخر کولو لیکن دې بوډا چې لاس ولګېدو بیا به پیغمبر علیه الصلاة وسلام هغه بیمار ته ویل لا بأس طهور انشاءالله لا بأس طهور انشاءالله غم مکو دا بیماری به ستا د پاکۍ سبب او ذریعه وګرځي دا یاد ساتئ د الله جل شانه په کارونو کې ډېر خیر دی په غنا کې هم خیر شته مالدارۍ کې هم په فقر کې هم خیر شته په صحت کې هم خیرونه دي او په بیمارۍ کې هم خیرونه دي ډېر چې الله جل شانه در باندې کوم حالت راوالي دا مو وایه چې خدای در باندې راوستی چې دا ما خدای د ځان نه لرې کوي په کومه ګناه کې نیولی یم ډېر نیکان خلک دي چې په هغې باندې تکلیف راشي داسې چې په داسې په نورو خلکو باندې نی راغلی په بدماشانو په غونډګانو په لوفرو په سودخورو په رشوتخورو نی راغلی په هغې راشي د الله جل شانه د طرف نه د انسان په صحت کې په بیماری کې په مالدارتیا کې او په غربت او فقر کې په هر حالت کې کوری وی کوری نی بچی وی بچی نی ښځی وی ښځی نی اولاد یې ژوندي پاتې دي یا ترې نه لاړو د ده په ژوند باندې ټول مړه شول په هر حالت کې خیر دی خو شرط دی دوه یو ایمان وي او یو د الله په قضا باندې صبر کول بعضې خلک ښه بې صبري وکړي زړه سپک کړي هر قسم خبرې هم په خوله راولي په آخر کوي صبر مې دی داسې نه ده صبر دې ته وایي چې ستا د ژبې نه ستا د لاسو نه ستا د سترګو نه ستا په مزغو کې غلط سوچ ستا په زړه کې غلطې ارادې د ایمان او د اسلام او د الله جل شانه د قضا او د قدر په باره کې غلط شکوک و شبهات نی راغلي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک نارینه اولاد ورکړو بچی په لاسو کې نیولې دی وفات کیږي ابراهیم نوم یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو نه اوښکې روانې شوې او فرمایلی العین تدمع والقلب یحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا العين تدمع سترګونه اوښکې بهیږي والقلب يحزن او زړه غمجن دی وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون او ای به ابراهیم بچی ته خطاب کو وړوکی ماشوم ستا په جدایي باندې مونږ غمجن یو ولا نقول الا ما يرضى به ربنا لیکن مونږ به په زړه کې هغه خیال نه راولو په ژبه به هغه لفظ نه راولو چې په کوم باندې رب ناراضه کیږي وایو به هغه څه چې په کوم باندې خدای راضي کیږي بس دا د انسان صفت د سترګو نه اوښکې تلل مصیبت په وخت کې دا عجز دی او خدای پاک عجز خوښوي معتبري نه چې زه ډېر پهلوان یم زه هېڅ نه کېږم الله جل شانه عاجزي خوښوي او دا ویل چې زه به د خولې نه غلطه خبر نه راوباسم دا ایمان دی دا د الله سره تعلق دی نو عرض مې دا کولو چې د الله جل شانه سره تعلق او الله باندې اعتماد او د زړه سترګې په رب باندې د هغه په قوت باندې لګېدلي وي بیا نصرت راځي یوازې هم راځي دوه کسان وي بیا هم راځي زر کسان وي بیا هم راځي ډېر وي لږ وي بیا هم راځي ایمان وي او توکل په الله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر کې بیا الله جل شانه مسلمانانو ته غلبه ورک
کافرو تښتېدل، او دا غټ تعداد کثیر تعداد د کافرو منتشر شو. دا وخت کې دریو ځایونو ته دی لاړل. یو ډله مالک ابن عوف چې تاسو ته د هغه نوم راغلی و، دا د ټول لښکر د کافرو سردار او مشر و، دی وتښتېدو طایف ته لاړو. دا حنین دا د طایف او د مکې په منځ کې دی. دویمه ډله اوتاس، نږدې یو ځای اوتاس هم د علاقې نوم و، هلته لاړه. درید ابن سمه چې کوم بوډا مشرکو کافرو چې چارای ورکولې نیولې راوستی و، ځکه چې د هغه عقل او تجربه ډېره وه، هغه په اوتاس قلا کې ځان ننیستو. څه کسان نخله نومې ځای و، هغه مکې طرف ته و، هلته لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا میدان خالی شو د مشرکینو نه، پیغمبر علیه السلام یو کس واستولو، هلته یو بت ذوالکفین د لرګي جوړو، بعضې بوتان به یې د کاڼي وو، بعضې به د تانبې وو، بعضې به د لرګو. د لرګي بت وي چې لاړ شه غټ بت ذوالکفین، دا پې مشرکینو نوم ایښی و، وی چې لاړ شه او دا بت چې کوم دی نو دا وسوځو، د لرګي جوړو. هغه صحابي سره د څو کسانو لاړو، هغه بت یې وسوځولو، او هلته د هغه لاس ته منجنیق رالو، منجنیق او څه دبابات وغیره راړل د مشرکینو. دبابه به یې دې ته وایي نن سبا دبابه دا ټینک ته ویلی کېږي، او بختربند ګاډي ته، ځکه چې په هغې باندې ګولۍ اثر نه کوي. هغه زمانه کې دبابه داسې نه وه، ځکه چې په تیلو چلیدونکي څیزونه نه. د اوسپنې نه به یو داسې شی جوړ کو لکه دا نن سبا دا غټ رمان چې د اوسپنې وي، دا نیم کې، نو دا به د انسان د سر نه تر خپو پورې په دې ملا باندې به یې نیولی و چې پورته نه غشی راځي، نیزه راځي، برچه راځي، نو چې هغه په ما اثر نه کوي، په دې باندې خویږي وځي. داسې لاسته راغلی یو منجنیق. منجنیق نن سبا توپه ده، هغه زمانه کې منجنیق او هغه څه شی هغه د لرګو نه جوړ شی او مشینو په هغې کې به یې غټ کاڼی کېښو، او هغه به یې په خاص طریقه باندې په زور باندې د هغې منجنیق په زور ویشتو، قلا ته به دننه تلو، خلک به پې لګېدل، یا به پې د قلا دیوارو لګېدو، نو قلا به سورې پکې وشو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته راغلل، دغه صحابي راړل. پیغمبر علیه السلام اول اوتاس طرف ته یو صحابي واستولو چې هغه د ابو موسی اشعري رضی الله عنه په رشته کې تره دی، ابو عامر اشعري. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امیر جوړ کو، څه کسان یې ورته ورکړل، ویې لاړ شه اوتاس ته، او دا دلته چې کوم مشرکینو پناه اخیستې دی سره وجنګېږه. هلته درید ابن سمه چې کوم غټ سردار او رای او عقل کې ډېر مضبوط و، هغه پټو ورسره کسانو ډېر. دا صحابه کرام لاړل، نو دی هغه خلکو ته شکست ورکو، او د یو صحابي د لاسه هغه درید ابن سمه هغه قتل شو. او د هغه د قتل هم ناشنا واقع ده. د سره توره وه چې ده پې ګزار کولو، نو ورته وایي چې څه کوې؟ وایي چې تا وجنم. نو هغه ورته وایي چې دا توره چې ستا کوم ده ګزار یې پې وکړو، ګزار پې سر نه کولو، هغه تش اډوکي وو. وایي چې ستا دا توره کمزوري ده، زما دا توره شاته ما سره د سورلۍ باندې دا واخله، او د سر نه ښکته او د اوږو نه پورته سټې یاد کړو چې په دې مې ووهه، نو زه به بیا مړ شم. نو هغسې یې ورسره وکړل، نو هغه قتل شو. د هغه دا مطلب و چې زما ساه زر وځي. نو دی په دغه حال کې د یو صحابي د لاسه قتل شو، او چې کله دی قتل شو، نو د ده زوی سلمه ابن درید هغه د صحابي پسې شو، د هغه د وژلو اراده یې کوله. نو ابو عامر اشعري وراره حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې مشهور صحابي دی، هغه ورپسې ولګېدو، توره یې په لاس ته. وی چې هغه د ابو عامر اشعري په غشي باندې وویشتو، په ګوډه ولګېدو. دا د ابو موسی اشعري رضی الله عنه تره دی، چې ویې کتل زما تره ولګېدو، جنډه یې ترېنه واغېسته، ابو موسی اشعري صاحب امیر هم جوړ شو، دې سره سره هغه کافر پسې ولګېدو، هغه ته منډې والې، دی ورپسې و. نو ابو موسی اشعري رضی الله عنه ورته شاته نه آواز ورکړو، وی بې شرمه
تختې ولې ودرېږې نه چې لاس په لاسو جنګېږو. نو هغه خلکو کې غیرت و، کافر بو خو هغه ورته ودرېدو، وی ټیک ده. بس د یو بل باندې گزارونه کول. ابو موسی اشعري رضی الله عنه گزار په غالب شو، هغه کافر قتل شو. سلمہ ابن درید دا د هغې سردار زوی و. بیا ابو موسی اشعري رضی الله عنه رالو چې جنگ ختم شو، د هغې څه کسان قتل شو. خپل تره څخه رالو، ترې پروت دی او دا غشی په دې ګوډه کې نښتی دی، د ګوډې دا سترګه چې د زنګون. نو ورته وایي چې وراره دا غشی زما نه وباسه. ابو موسی اشعري رضی الله عنه ترنه غشی وویستو، رایې ښکلو، هغې سره د ګوډه کې چې کوم اوبه وي نو دا را روانې شوې. پخوا دا جراحي دا نن سبا چې څنګه ده ډاکټري دا نه وه. ابو عامر عبید یې نوم دی، ابو عامر یې کنیت دی، د بنو اشر قبیلې د یمن سره یې تعلق دی. د ده د ګوډې نه اوبه روانې شوې د سپینې، او دا به نښه وه چې د چا د دې جوړونه دا اوبه روانې شو نو بس دی اوس ژوندی نه پاتې کېږي، مري. نو ابو عامر اشعري رضی الله عنه د خپل وراره ابو موسی اشعري ته ووایي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړ شي نو زما له طرف نه دا درخواست ورته عرض کړه چې ما ته د مغفرت دعا وغواړي. دې نه معلومه شوه چې چا ته نیک سړي ته دا ویل چې ما ته د بخشش دعا وکړه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه و سنت دی. په خپل هم د الله نه دعا غوښتل پکار دي. بعضې خلک په خپله نه غواړي، ولې؟ زه ګناهګار یم، زما دعا خدای نه قبلوي. خدای پاک ته خو د ډېر زیات څه وړو ضرورت نشته. د هغه په مخ کې خپل عجز وړاندې که احتیاج، ته ګناهګار یا ستا دعا خدای قبلوي، خو چې عاجزي خدای ته وړاندې کړي. بل تم وایه دا هم عاجزي ده، نیکانو خلکو ته په خپل هم د الله نه غواړه. بعضې خلک به راشي ما ته دعا وکړه، ته به ورته دعا کې دی به لاس نه پورته کوي. هلکه تا چېرته د خدای نه دعا غوښتې هم ده و که نه؟ دعا طریقه دا ده چې کله دغه کس ته چاته وایي چې هغه تا ته لاس پورته کړي نو ته اول پورته که، ځکه چې ته محتاج یې. ځکه دې هغه ته وایي چې ته محتاج نو ته خدای ته لاس پورته که، او دا لاس اوچتول دا احتیاج دی چې یا الله زه محتاج یم، ما ته ضرورت دی، ما ته دا شی راکړي. نو او بل دی حضراتو صحابو سره د ټولو نه اول د دې خبرې غم و چې ما به خدای وبخي، ما بخشش نصیب شي، بس ګناه راته خدای معاف کړي. او صحابه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړ شو، زما دپاره د مغفرت دعا وغواړه. ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې کله هغه ساه ورکه نو رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا قرګزاري واورله چې دا جنگ د غزوه اوتاس ختم شو، چې یا رسول الله ابو عامر زما تره درخواست کړی و تاسو ته چې تاسو هغې ته د مغفرت او د بخشش دعا وغواړئ. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس وکړو او پس د هغې نه مخ کو قبلې ته او لاس یې پورته کړ. ابو موسی اشعري وایي چې دومره یې لاس اوچت کړ چې ما د ترخونو سپینوالی لیدو، او دا یې وی اللهم اغفر لعبید ابي عامر، اللهم اغفر لعبید ابي عامر. یا الله ته عبید ته بخښنه وکړې چې ابو عامر باندې مشهور دی، عبید ته بخښنه وکړې چې ابو عامر یې کنیت، او په ورځ د قیامت باندې د ډېرو خلکو د پاسه کې، په ورځ د قیامت باندې د ډېرو خلکو د پاسه کې، یعنې درجه ورته بلنده ورکړي. وایي دا دعا یې وکړه. نو ابو موسی اشعري وایي چې دې دعا ته زه وزېرېدم، اوس پس خېدم، ما ورته ویل چې یا رسول الله اغفر لی، ما ته هم د بخښنې دعا غواړه چې ما هم خدای وبخي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دپاره هم دعا وغوسته، اللهم اغفر لابي موسی ذنوبه، یا الله ابو موسی اشعري ته هم ګناه معاف کړي او مغفرت نصیب کړي او په قیامت کې ورته ښځې ورکړي. دې نه معلومه شوه یو څو خبرې. یو دا چې د مړي دپاره دعا کول جایز دي، ځکه چې ابو عامر دغه وخت کې، او دا حدیث شریف په بخاري کې دی، ابو عامر دغه وخت کې شهید شوی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د مغفرت دعا غواړي. نو چې ته د چا د مرګ خبر واورې هغه ته د مغفرت دعا کولی شي. بعضې خلک الټه روان شي، الټه دعا عبادت دی، د عبادت مغز دی، دعا نه رسم جوړول نه دي پکار.
یو سړی دعا نه کوي، دعا وکوي، دعا وکوي، دعا وکوي، 10 کسان راغلي 10 واړو کې هر یو کس وایي دعا وکوي. نو دعا عبادت ته، او عبادت په دلچسپۍ سره، په توجه سره، په طیب نفس سره کیږي چې زړه دی طبیعت کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې واړه بول درځي نو که جمع ولاړې مستمو درېږاول واړه بولو که اودسو که بیا راشه مستو درېږه. ولې؟ ځکه چې توجه به دې ټوله خرابوي. بخاري شریف کې حدیث ته چې کله روټۍ د مخې ته پرتی هلته کې جمع ودرېږي اقامت کېږي نو دا روټۍ مقدم کا مونځ بیا د هغې نه پس وکړه. هغه وخت کې چې روټۍ ته دې ډېر زړه کېږي اوږې لکه د روژې. نو دا ولې؟ ځکه چې مونځ کې د توجه ګډوډېږي. نو دعا خو عبادت دی. بیا په دې انداز باندې دعا کول چې د خلکو زړونه متنفر شي، چې د مړي د وارثانو د اولیاء هم لاس تړي شي، بیا لاس پورته کول او بیا یو خاص ترتیب سره نه، بلکې دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده. دا عبادت ته لیکن طریقې درسته پکار ده، دین رسم جوړول نه دی پکار. مز نه که د عبادت روح اوزی دا رسم شي، روجې نه که د عبادت روح اوزی دا رسم شي. خیرات پخلی کې یو ورځ لازم کې او خامخای کې او قرض راخلی کې خپل وس طاقت نشته دا رسم وګرځي. او رسومات الله جل شانه سره ځای نه نیسي یاد ساتئ. د الله په نوم باندې د الله د پاره یو عمل کول دا الله سره ځای نیسي. دویم د دعا په وخت کې لاس اوچتول ثابت شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړي ورافعا یدی حتی نرا بیاض ابطی. دومره لاسونه اوچت کړي چې موږ یې د ترخونو سپینوالی لیدو. زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه دومره ښایست ورکړی، دومره ښایست چې ختمه وه پې باندې. دا ترخونه د انسان تور وي، ښه تاسو ته پته ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترخونه هم ځلېدل او داسې حسین او جمیل و. نو چې کوم صحابي، بعضې صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې کیفیت ذکر کوي، نو مبارک په سجده باندې پروتو او دا سنګلې د دې خېټې نه د اړخونو نه دا لرې وي، بیرته وي. سجده داسې نه دي کول پکار چې دا جخت وي بلکې بیلې وي. صحابي وایي چې څادر یې په سر و لکه احرام په حالت کې سړی، نو دغه وخت کې بیا دا ترخونه ښکاري چې لاسونه داسې کړي. نو لاسونه یې دومره کولاو چې وایي باید د ترخونو سپینوالی لیدو. هلته هم د سپینوالي ذکر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته دعا وغوسته او دغه ابو عامر رضی الله عنه په دې موقع باندې شهید شو. د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره د صحابو لښکر روان کو، طایف ته لاړل. د حنین طایف بیا د حنین نه مشرق طرف ته د نرخاته پله ټول لښکر لاړو. مالک ابن عوف دغه وخت کې خپل ټول قوم ثقیف حوازن دا ټول جمع کړي دي په طایف کې، او غلیم دننه ایستي ده او وسلیم دننه ایستي ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هلته ورسېدل. محاصره که قلا د طایف قلا و مشهوره، هغه محاصره که غیر چاپیر، هلته نه غشي ورېدل. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې 12 صحابه کرام د طایف د خلکو په غشو کې ډېر ماهر و، د غشو د لاسه شهیدان شو، ډېر پکې زخمیان شو. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې مشهور جرنیل و په صحابو کې، امور حرب کې ډېر ماهر و، هغه ورته چغه وواله، ورته وی چې د قلا والو راکوز شئ چې په نره په میدان کې وجنګېږو. هلته نه ورته هغوی اواز ورکړو مالک ابن عوف وی زمونږ راکوزېدو کې هېڅ خیر نشته، زمونږ خیر په دن نه پاتې کېدو کې دی، ځکه مونږ سره وسلم شته، مونږ غلم شته دی، په کلونو دا غله نه ختمېږي. بس چې څو پورې غله مونږ سره وي تر هغې پورې به مونږ تاسو سره جنګېږو. دې نه دا معلومه شوه چې دشمن ته بنیادي امداد چې رسي او ته هغه کمزورې کول غواړې، د هغه نه رسد قطع منقطع چې کومه سپلایي ده د خوراک سکاک هغه ختم که چې د کوم ځای نه ورته رارسي چې دا پې بند کې بیا بس دشمن نشي جنګېدی. نفسیاتي طور سره هغه ختم شي که ژوندیم وي. ده ووایي چې موږ دومره غله دن نه ایښي ده چې دا په کلونو نه ختمېږي. بعضې صحابه هغوی په دغه دباباتو کې چې تذکره ما تاسو ته وکړه، د هغې د لاندې پټ لاړل دیوال ته، غشي پرې راتلل خو غشي به ښویېدل. دیوال د قلا ته یې ځان ورسولو او په دیوال باندې د ختو کوشش وکړو
چې مونږ دې کې نقب ولګو سورې وکړو ورننوځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ډیر بادر خلکو. پورته نه په باندې د طائف خلکو ګرم سلاحونه، هغه وخت کې وسلې هم دغه وي لکه څنګه چې جبل مونږ په باندې کاڼي وباسو د ځمکې نه، او دا ګرم کې سوري کې دا ګرم سلاحونه په د پورته نه راغورځول چې دا خلک را نشي. صحابه کرام بیا واپس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې کوم کسان غلامان دي په تاسو کې، هغه کسان چې راکوز شي د قلا نه، نو فوراً یې مونږ ازادو. 12 غلامان د یهودو مریان هغه راکوز شول او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړل. یو صحابي دی ابو بکر رضی الله عنه، نفیع ابن الحارث دا غنوم دی. ابو بکر کنیت باندې مشهور دی، او ابو بکر کنیت وته دغه ورځ نه پریوته. هغه د طائف د قلا نه په ګړګړی باندې راکوز شو. ګړګړی به پیژنئ، په دې کویانو باندې یو سرخی وي او یو سیخ وي، په هغې کې لرګی لګېدلی وړه غونې چرخه وي، په هغې رسۍ داسې راښکلی شي. هغه ګړګړي باندې هغه رسۍ ځان سره وتړله، په هغې باندې راکوز شو ښه. او په عربۍ کې دې ګړګړي ته بکره وایي. ابو بکره معنی ده ګړګړي والا چې په هغې د طائف د قلا نه راکوز شو. نفیع ابن الحارث نوم دی، ابو بکره باندې مشهور دی. د احادیثو په کتابونو کې سیاستو کې د ابو بکر رضی الله عنه نه ګڼ روایات مروي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ځان را رسولو مشهور صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دوران کې خوب ولیدو. محاصره ده د 20 ورځو نه زیات. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب ولیدو چې زما په لاس کې پیروی دی او کوچ دی، او یو چرګ راغلو نو په هغې کې ټونګه ولګوله، زما نه یې هغه ټول لوښی تش نس کړو، هر څه توی شول ښکته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې ابوبکر داسې خوب مې ولیده ستا څه رایه ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي چې یا رسول الله د خوب نه خو داسې معلومیږي، زما خیال دا دی چې د طائف قلا نه فتح کېږي، ځکه چې چرګ د نه لوښی توی کو نو دا فتح کېږي نه. بل صحابي نه یې تپوس وکړو چې ستا څه رایه ده؟ هغه ورسره نږدې و. هغه ورته وایي یا رسول الله لومبړه په سوړه کې ننوتي د غار کې، دننه ننوتي د ځان یې غلی کړی دی، نو که ولاړې ولاړې ځې نه، خو یوه ورځ به راوځي او لاس ته به دې راشي، او که ځې نه نو نقصان نه در کوي، ځکه چې هغه پخپله یریږي ده نه. مثال او تشبیه د کافرو دغسې ورکړه. مطلب دا دی چې که پاتې کېږي نو خو لاس ته به دې یوه ورځ راشي دا خلک، او که نه زیت یې نه نو نقصان یې نشته دی، په خپله کلا کې ځان سره بند شوي، تا ته نقصان نه در. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه عمر فاروق رالو، وی چې یا رسول الله دې خلکو ته خیره وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې نه، ما ته الله جل شانه دا امر دې وخت کې نه دی کړی، او دعا یې وکړه اللهم اهد سقيفا وات بهم، اللهم اهد سقيفا وات بهم، یا الله دې سقیف ته هدایت وکړي او دې موږ ما څخه راولي. دغه دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول شو. بیا وروسته دغه سقیف دا راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه مسلمانان شوي. دا عوف مالک ابن عوف سردار هم مسلمان شوی او ټول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته اعلان وکړو چې سبا به ځو. بعضې زلمي نوجوانان هغوی ووی چې مونږ لاسه کړي نه دي، کلامه نه ده فتح کړي، هسې ځو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې راورسېدې، ورته وی ټیک ده پاتې شئ مه ځئ. نو چې پاتې شول په هغه غرض باندې نقصان ډېر وشو د صحابو، زخمیان شول ډېر. بیا یې وفرمایل چې سبا ځو، نو ټولو وی چې او ځو. نو پیغمبر علیه السلام موسکی شو، وی ما تاسو ته پرون وی چې ځو، تاسو نه تلئ، او نن څنګه په مینه وایئ چې ټول ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، دا خلک را روان شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا د سقیف په حق کې قبول شو، د ټولو ته الله هدایت نصیب کړی دی، او د مالک ابن عوف د اسلام قبول کړی دی. دغه وخت کې ورسره وجنګېدو، بیا وروسته مسلمان شوی دی او صحابي جوړ شوی. مال غنیمت د حنین د خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ته چې راغلی وغه ډېر زیات.
4,000 اوقیې سپین زرو، او دا تقریبا 15-16 منه جوړي، او 6,000 قیدیان او 6,000 قیدیان وینځي او غلامان، سړي نر ښځې ماشومان. دا شرعي احکامو دا قیدیان شول، دا د مسلمانانو لاس ته به راتلل. 6,000 40,000 اوښانو، 24,000 اوښان. 40,000 اوښان چې یو ځای کې ولاړ نو ډېر لوی ملک نیسي. 40,000 بیزې وې، دا د صحابه لاس ته راغلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مال غنیمت جیرانې ته استولی چې د مکې مکرمې نه د خانه کعبې نه تقریبا 25 میله فاصله کې، چې هلته کې دا ټول مال جمعي بیا وروسته واپسۍ کې دا تقسیمو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې واپس جیرانې ته راورسېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریبا 12 ورځې انتظار وکړو. هسې به د جنګ نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې ایسارېدو چې د دې خلکو څه خبرې اترې وي، څوک مسلمانېږي، د چا څه حاجت وي، هغه به یې اورېدل. 3 ورځې به ایسار شو، بیا به واپس تلو. لیکن دې موقع باندې 12 ورځې ایسار شو، او دا ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دا خلک راشي او دی مانه څه وغواړي، غلامان، وینځې، مال چې زه هغه د تقسیم نه مخکې ورکم، دا اختیار شته. لیکن که چېرې دا مال تقسیم شو او د خلکو لاس ته ورسېدو نو بیا خو د خلکو ملکیت شو، بیا د هغوی نه رایشتل دا مناسب نه دي. د الله رسول داسې نه دي کړي چې د یو کس ملکیت کې په خپل اختیار سره د هغه د طیب نفس نه بغیر غلط تصرف کړي. نن سبا زورور حکومت دی که هغه هر څوک چې دی هغه په پردي ملک کې غاصبانه تصرف کوي، هغه به یا راځي یا به نه راځي، یا به د سره څه ورنه کړي عوض، یا به ورته ورکړي او هغه به نه راځي، هغه وایي چې نه، او خامخا به یې په لاس کوي. د دې بیل بیل احکام دي. لیکن دې موقع باندې چې کله دا ضرورت نو، رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم نه مخکې 12 ورځې ایسار شو چې دا خلک راشي. 12 ورځې پورې انتظار وکړو، خو څوک رانلل. د هغې نه پس 9 کسان رالل، مال غنیمت تقسیم شو، وینځې غلامان هم تقسیم شول او مال هم تقسیم شو. حضرت علی رضی الله عنه ته یو وینځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه، عثمان ابن عفان ذوالنورین ته وینځه ورکه، حضرت عمر رضی الله عنه ته وینځه ورکه، حضرت عمر رضی الله عنه هغه خپل زوی عبدالله ابن عمر صاحب ته ورکه. څه کسان مکې ته رالل، عبدالله ابن عمر صاحب وایي زه مکې ته رالم، ما وایي چې عمره وکړم چې بیا واپس مدینې ته ځو چې زه اوسګار شوی، ما هغه خپله وینځه چاکره پرېښوه چې دا ما ته سنباله کوي، زه چې واپس راځم ځان سره به روانه کړم. بیا دا خلک رالو چې په دې کې د بنو سعد ابن بکر د هغې خاندان خلک هم. دا بنو سعد هغه قبیله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پی مور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها د دې قبیلې وه. د دې د قام خلک هم دی رالل 9 کسان. دی ووی چې موږ مسلمانان شو. د اسلام راوړو نه پسې بیا ووی چې یا رسول الله موږ غواړو چې تاسو موږ ته خپل اولاد، ذریت، نر ښځې دا واپس کوي او مال هم. موږ مسلمانان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو دا درخواست په خپل ځای باندې ټیک دی، خو زه تاسو ته 12 ورځې ایسار شو. ما انتظار کولو چې تاسو به راشئ، زه به دا هر څه درکړم تقسیم نه مخکې. اوس خو دا 2 څیزونه ما تقسیم کړي دي. البته کوم چې زما ملکیت کې دي او د بنو هاشم چې زما خاندان دی، زما خپل خپلوان دي، عزیزان می دي، د هغوی هغه غلامان او وینځې تاسو ته زه درکوم. او یو دا دویم دا چې په مال او په قیدیانو کې یو شی خوښ کوي، دواړه نه، یو شی درکوم. مال مه خوښ دی که قیدیان مه خوښ دی. هغوی وایي چې مال دې تاسو ته پاتې شي خو قیدیان موږ ته راکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه خپل او د بنو هاشم ټول قیدیان در کوم، لیکن چې کوم نورو خلکو ته ما ورکړي د هغوی زه ذمهوار نشم جوړېدی ځکه چې هغوی مالکان شوي. البته زه تاسو ته یو لار ښیم او هغه لار دا ده چې تاسو د ماسپښین د مونځ نه پس د هغې کې غټ غټ خطیبانو یعنې خبرو چل ورتلو وی تاسو اوچت شئ او مسلمانانو ته درخواست کیدی چې تاسو دا قیدیان واپس کړي. زه به ستاسو تایید وکړم، سفارش به در سره زمای، درخواست به تاسو وړاندې کوئ
بیا کدی دا درخواست قبول کی بیا به دا هر څه ستاسو لاس ته راشي. زهیر نومې حق خطیب دی، دا بنو سعد غټ خطیب دی، پاسېدو مقفا او مسجع عبارت داسې انداز سره خبرو که چې زړه هغه سره نرمېدو. وی چې مونږ راغلي یو که مونږ یو بادشاه ته تللی وی او دا درخواست مو ورته ایښی وی نو هغه مونږ ته خپل قیدیان واپس کړي. د الله د رسول نه مونږ ډېره تمه ساتو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غونې په ښو صفاتو کې بل څوک نشته. مونږ دا امید لرو چې مونږ ته به دا خپل قیدیان تاسو واپس کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه د خبرې تایید وکړو فورا چې زه خپل او د بنو هاشم چې څومره څه دي دا ټول واپس کولو ته تیار یم، او تاسو کې چې څوک واپس کوئ نو هغه د لاس پورته کړي، او که نی نو بیا به زه د هغې په عوض کې د یو په عوض کې دومره شپږ غلامان ورک. ټولو صحابه ووی چې یا رسول الله مونږه په طیب نفس سره بغیر د څه عوض نه خپل قیدیان ټول واپس کوو. عبدالله ابن عمر صاحب وی چې زه مکه مکرمه کوم، ما د خانه کعبې طواف کولو، چې څنګه د جماعت نه راووتم مسجد حرام نه په دې کوڅو کې د خلک زغلي، ما ورته چې څه چل دی؟ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینځو د غلامانو د قیدیانو د واپسۍ اعلان کړی دی. عبدالله ابن عمر صاحب هغه وینځه چې کومه د پلار ورکړي وه وی چې لاړ شي هلته کې مې یو چې کوم یانو ستاسو زنانه د هغه ځان سره بوځئ. غیم بوت دا خلک روانو د خوشحالۍ نه په منډو، لکه چې خپل کسانو ته واپس کړي. په دې قیدیانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه یې راوستو ټیم کې دا قیدیان چې رالل یو زنانه وه پکې، هغې صحابو ته ووی چې چا نیولي وه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضایي خور یم د پیو. د هغې نوم و شیما رضی الله عنها. هغې وی چې مونږ خو دا نه منو، تا سره دلیل څه دی؟ پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته یې راوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې خبره وکړه چې صاحب زه ستا رضایي خور یم د پیو. وی ستا نوم څه دی؟ شیما. وی تا سره څه دلیل شته؟ دغه وخت کې هغه کافي عمر یو. وی چې او یا رسول الله یو ځل ته ما لیبولې نو زما په غېږه کې وې نو تا په ما باندې چک لګولی او ماشوموالي کې. وی د هغې نښه اوس هم په ما باندې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګو کې اوښکې رالی او هغه وړوکوالي زمانه یاده شوه د بنو بکر او بنو سعد. پیغمبر علیه الصلاة وسلام خپل څادر دې ته وغوړولو، بیا یې ورته وفرمایل چې په دې باندې کښېنه. ډېره په عزت سره یې کښېنوله، دا یې رضایي خور وه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته وګوره سوچ وکړه که ما سره پاتې کېږي نو ډېر په عزت او په احترام به زه تا ساتم او هر قسم سهولت به تا ته رسوم، او که ته خپل قوم ته واپس کېدل غواړې نو هغه هم زه کولی شم، ستا خوښه ده او تا به سره د هدایا او سره د سامان واپس که. نو شیما رضی الله عنها اسلام قبول کو، مسلمانه شوه. او دویم وی چې یا رسول الله زه خپل قوم ته واپس تلل غواړم. پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته څه غلامان او وینځې ورکې او خان هم ورته ورکړل، څاروي ورکړل، او ډېر په عزت او په قدر سره بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس که. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قیدیان پرېښول او باقي چې کوم مالو هغه په مسلمانانو کې او په صحابو کې تقسیم کو. واخر دعوانا الحمدلله.